بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 40 سے سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده او 87 نمبر آیات په وایو. 11 رکو اولنۍ آیات ته اول تلاوت کو، بیا به د هغې نه وروسته لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. ولقد بشکا آتینا مونږ ورکو موسی علیہ السلام لا الکتاب کتاب یعنی تورات. نو دا د موسی علیہ السلام تذکره شروع ده. تاسو زه پورې به ان شاء الله وی بیا به د دې نه پس بیا نور مخکې احکامات د قرآن پاک او د دې امت تذکره شروع کیږي. نو موسی علیہ السلام چې الله جل جلاله کوم تورات ورکړو، په تورات کې ورته الله پاک احکامات بیان کړو. د هغه احکاماتو مخکې تذکره وشوه او بیا موسی علیہ السلام د 120 سال عمر کې 120 سال عمر بیا وفات شو موسی علیہ السلام. نو د بعض مفسرین وایي چې د موسی علیہ السلام نه واخله تر د عیسی علیہ السلام پورې دې زمانه کې الله پاک 4000 پیغمبران نور را لېږلي او اکثر علما مفسرین فرمایي چې 90000 پیغمبران 70000 پیغمبران د موسی علیہ السلام نه پس الله پاک را لېږلي دي تر د عیسی علیہ السلام پورې. د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په مینس کې د دې دوانو په مینس کې چې څومره زمانه وه، غالبا بعض مفسرین وایي چې 1500 کاله زمانه وه، 1500 سال، او بعض مفسرین وایي چې 1900 کاله. دی 1900 کاله کې الله پاک 90000 پیغمبران یا 4000 پیغمبران الله پاک را لېږلي. نو د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په مینس کې الله پاک 90000 پیغمبران را لېږلي او عیسی علیہ السلام پکې په بنی اسرائیلو اخیری پیغمبرو. اسرائیل اخیری پیغمبر پکې په بنی اسرائیلو کې عیسی علیہ السلام خو اخیری پیغمبر پکې عیسی علیہ السلام. بیا د بنی اسرائیلو نه الله نبوت واغستو او بنی اسماعیل علیہ السلام په دې کې الله پاک نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم، نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم، یعنی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک آخری پیغمبر دنیا ته آخری پیغمبر چې د نبوت دروازه بیا الله پاک بند کړه. محمد صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر، محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک آخری پیغمبر دا راولېږلو. بیا د نبوت دروازه بنده شوه او آسماني چې کوم وحي وه د وحي دروازې بندې شوې. قیامت پورې بیا بل نبی به نه راځي. نو دغه ځای کې اوس دلته کې دې آیات کې فرمایي وی ولقد دا اصل کې والله لقد د الله قسم چې بشکه آتینا مونږ ورکو موسی علیہ السلام لا الکتاب کتاب یعنی تورات. د کتاب نه مراد تورات. بیا چې موسی علیہ السلام 120 سال عمر کې د دنیا نه رخصت شو نو وقفینا الله پاک فرمایي قفینا مونږ پر لپسې مسلسل راولېږل
مسلسل راولېږل او دلته کې دا آتینا وګورئ دا د فعل ماضي تثنیه و جمع متکلم صیغه ده او قفینا هم د تثنیه و جمع متکلم صیغه ده د فعل ماضي قفینا معنی ده موږ پرله پسې راولېږل یو بل پسې هم راولېږل زر تر زر په یو بل پیغمبر په یو پیغمبر به رخصت شو بل به هم راولېږو بل به پیغمبر رخصت شو بل به هم راولېږلو او دې یهودیانو به په یو ورځ کې 300 پیغمبران هم شهیدان کړي دي 300 پیغمبران نو وقفینا او الله پاک فرمایي مونږه پرله پسې مسلسل پرله پسې یو بل پسې زر زر راولېږل من بعده ای من بعد موسی من بعده نه مراد من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته بالرسل رسل چې دی که نه رسل معنا ده رسولان ډېر پیغمبران رسولون معنا ده ډېر پیغمبران او رسول معنا ده یو پیغمبر رسول یو پیغمبر ته وایي دا واحد دی واحد ٹھیک شو او دا رسول چې دی که نه د رسول جمع بیا رسول دی نو معنی دا ډېر پیغمبران دا جمع ده ښه د دې رسول جمع دا د رسول جمع رسول دی نو الله پاک فرمای د موسی علیه السلام د دنیا نه رخصتېدو نه پس مونږ پرله پسې د دې موسی علیه السلام نه وروسته بالرسل پیغمبران راولېږل ډېر پیغمبران راولېږل وآتینا او الله پاک فرمای دا بیا د تثنیه و جمع متکلم صیغه ده الله پاک فرمای مونږ ورکړو وآتینا او مونږ ورکړو عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام لا بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام نه نو ګورئ دلته نه پته ولګېده چې دا عیسی علیه السلام چې دی دا د بیبي مریم زوی دی بیبي مریم دا بیبي مریم چې ده که نه دا ډیره یو زمونږ د اهل سنت والجماعت رای دا ده چې په ښځو کې الله پیغمبر نه رالیږي او په ښځو کې اوسه پورې نه دی راغلی پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم در زمانې پورې د آدم علیه السلام نه واخله نبی علیه السلام زمانې پورې یوه ښځه پیغمبر نه ده راغلی حالانکه ولیه راغلی ده ولیه او بیبي مریم چې دا ډیره غټه ولی وه ولی د الله ډیره غټه ولیه وه ځکه چې دا ماشومه وه که نه نو الله پاک به بیبي مریم له بې موسمه دغه ورکولو انګور او بې موسمه میوې به ورله الله پاک ورکولې انشاءالله مخکې را روان دی سورې مریم کې بیا تفصیلي بحث به کوو د بیبي مریم د مور نوم حنا و حنا بیبي حنا دا ډېره نیکه بیبي وه او د دې د مور نوم موقوضه نو بیبي مریم چې دا د حنا لور وه او بیبي حنا چې دا د موقوضه لور وه دا موقوضه د حنا مور وه ٹھیک شو د بیبي مریم مور حنا وه او د حنا مور موقوضه وه دې حنا به دعا کوله چې یا الله زما له کم بچی چې ته راکړې که نه نو هغه بچی به چې د شیطان د هر قسمه حملو نه د هغې نه به بچ ساتې نو دا بیبي مریم چې دا چې بیا الله پاک پیدا کړه نو د حنا دا نظر منلی او که زما زوی پیدا شو که لور پیدا شوه دا به د بیت المقدس خادم به وي نو الله پاک بیبي مریم ورکړه بیبي مریم به 24 غنټې په بیت المقدس کې وه او الله پاک به په بیت المقدس کې دی له بې موسمه میوې ورکولې نو دا ډېره غټه ولیه وه بیا ورته الله پاک وفرمیل چې زه تاله یو بچی درکول غواړم نو بیبي مریم ورته وایي چې دا بیبي مریم چې وه که نه د دې نکاح هم نه وه شوې واده هم نه وه شوی او د مور چې ده که نه د یوسف نجار یو ډېر لوی ولی و یوسف نجار نو هغه صرف په کویدنې ورله کړې وه صرف هغه سره خبره شوې وه د دې مورې چې دا به زه تاله در کومه صرف خبر هغې ورپسې رشته رالیږلې وه دوی ورته صرف او کړي وو نه نکاح شوي وه نه رخصتي شوي وه او بیبي مریم چې وه دا ډېره نیکه بیبي وه ډېره نیکه صالحه متقي او ولیه وه ولیه د زمانې نو الله پاک ورته وفرمیل چې زه تاله یو بچی درکول غواړم دی ورته وویل چې یا الله ته ماله بچی راکول غواړې خو زه خو یو بشر یو انسان اډول ما ته رانږدې شوی هم نه دی او نه زما شکل صورت لیدلی الله پاک ورته وفرمیل چې دا زه تاله په خپل قدرت سره در کوم نو الله پاک جبریل علیه السلام راولېږلو او د بیبي مریم دا لستوڼی نه دی په دې کې داسې پوکې ورکو بس فورا الله پاک د 9 میاشتو ماشوم د بیبي مریم په خېټه باندې جوړ کو فورا
چې څنګه پوکې والو ماشوم پیدام شو جوړ شو او د 9 میاشتم شو او بیا درد ذهن شروع شو او الله پاک ورته فرمایل چې د کجوري بوټي سره ودرېږه الته کجوري بوټي او خوځوا چې هغه خوځولو الله پاک د اوچ تنینا ورته تازه کجوري را ولېږلې نو دا هغه بیبي مریم ده د دې د پلار نوم عمران او عمران او د دې عمران د پلار نوم ماتان نو مریم بنت عمران ابن ماتان دا د دې نسب دی مریم بنت عمران ابن ماتان دا عمران چې دا د ماتان زوی دی نو دا ابن برازي او بیبي مریم چې دا لور د نور د پر بنت راځي نو مریم بنت عمران ابن ماتان دا د دې دغه او دا د مور د طرف نه چې دا د مور نوم حنا دی او د حنا نوم د مور نوم موقوزه دی نو بیبي مریم چې دا د دې زوی بیبي مریم زوی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام نو دا عیسی علیه السلام چې دا په کلیس یو علاقه وا په بیت المقدس کې په شام کې کلیل یو علاقه وا کلیل پاغه کې ناصره یو کلی او ناصره یو قصبه وا یو کلی پاغه ناصره کلی کې حضرت عیسی علیه السلام با اوسېدو او د پیدایش نه واخله تر د 33 سال عمر پورې 33 کال عمر پورې د سره به هر وخت جبرئیل علیه السلام بګرځېدو د حفاظت د پاره ځکه يهوديان د دشمنان د سره به دشمنی کوله دی به وی چې موږ صرف موسی علیه السلام منو او تورات منو نور یو پیغمبر هم نه منو نو عیسی علیه السلام ته وی چې ته یعنی ډېر بد نسبت به ورته کولو چې ته د داسې بیبي مور نعوذ بالله چې هغه بدکاری کړي ورته د پیدا شوی نو بیا به ډېر بد نسبت په ورته کولو بیا د عیسی علیه السلام د قتل کوشش هم وکړو خو الله پاک بیا قرآن کې الله پاک فرمایي وما قتلوه وما صلبوه دی نه عیسی علیه السلام قتل کړی دی او نه پانسی کړی دی بلکې دی د عیسی علیه السلام په شکل کې یو بل کس الله پاک جوړ کو هغه قتل کړو عیسی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته خېجولو دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده تر قیامت پورې به عیسی علیه السلام په اولینی اسمان کې وي نو په دویم اسمان کې به وي ٹھیک شو جی نو دغه واقعه وا نو الله پاک فرمای ولقد آتینا او یقینا مونږ ورکړو موسی الکتاب موسی علیه السلام له کتاب تورات وقفینا او مونږ پر لپسې راولېږل من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته بالرسل پیغمبران ډېر پیغمبران نو ما تاسو وی چې او یا زره یا څلور بعض علما مفسرین وی 300 او زیاتره علما او مفسرین وی چې او یا زره پیغمبران د موسی علیه السلام نه پس تر د عیسی علیه السلام پورې الله را لېږلي دي او آخري پیغمبر په بنی اسرائیلو کې واتینا مونږ ورکړو عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام لا البینات ښکاره معجزې بینات نه مراد څه دي الله پاک عیسی علیه السلام له ډېرې معجزې ورکړې وي یو معجزه خدا وه چې دا څنګه پیدا شو یهودیانو په بیبي مریم باندې تهمت ولګو چې تا نعوذ بالله بدکاري کړې ده نو دا عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې دی نن پیدا شوی دی او عیسی علیه السلام الله پاک بیبي مریم ته وایي چې ته به دې له جواب نه ورکې ته صرف د خپل بچي ته اشاره وکړه چې دا بچی به تاسو له جواب درکړي نو بیبي مریم د یوې ورځې ماشوم په غېږ کې پروت دی او هغه وایي انی عبد الله عیسی علیه السلام وایي انی عبد الله زه د الله بنده یم آتانی الکتاب ما له الله کتاب را کړی دی وجعلنی نبی او زه الله خپل نبی جوړ کړی یم نو د مور په غېږ کې بیبي د عیسی علیه السلام یو معجزه خدا وه چې د مور په غېږ کې د الله د بندګۍ اعلان وکړو او د الله چې کتاب کوم ورکړی انجیل د هغې اعلان یې وکړو او د خپل پیغمبر اعلان یې وکړو نو دا خو د مور په غېږ کې وکړو دویم دا چې الله پاک دا معجزه ورکړې وه چې مړي ته به یې ووایي چې د الله په حکم سره راپاسه نو مړی به راپاسېدو چې کم کس په د مور نه پیدایشي ړوندو د هغه په سترګو به لاس راښ کړو هغه به الله سترګې بینا کړې چې کم کس ته به د برس یو قسم مرض چې ټول بدن د دانو نه ډک شي او څخه پیپتې روانې او بدبویي تیزي او ټول بدن د سر نه تر اخره پورې نو هغه برس والا انسان باندې به لاس راښ کړو الله په دغه بیماری ختمه کړه او چې کله به یو مرغه نرې مرغه به د خټې نه جوړ کو که نه هغې کې به پوکې ووالو د الله په فضل سره به هغې کې روح پیدا شو او وابلیوتو دا معجزې الله پاک ورکړې وې نو
عیسی علیه السلام له الله دا معجزې بینات نه مراد ښکاره معجزې وي. وأيدناه یعنی وقویناه مونږه قوت ورکو مونږه طاقت ورکو مونږ هغه له طاقت ورکو. ایدنا مونږ قوت ورکو هو عیسی علیه السلام له ایدنا یعنی قوینا مونږ قوت ورکو هو ان دا عیسی علیه السلام لا وأيدناه او من قوت ورکو طاقت ورکو قوت ورکو عیسی علیه السلام لا بروح القدس د پاک روح په ذریعه سره د پاک روح نه مراد حضرت جبرئیل علیه السلام دی. ما ورته دا دی لیکلی دی. نو ما خو تاسو وی د پیدایش نه ورځې نه واخله تر د 33 سال عمر پورې الله پاک به 24 غنټې د شپې او د ورځې د عیسی علیه السلام د حفاظت دپاره جبرئیل علیه السلام عیسی علیه السلام سره ملګری کړی و چې کله به د یهودیانو عیسی علیه السلام ته تکلیف رسولو کوشش کولو نو جبرئیل علیه السلام به د هغې حفاظت کولو د عیسی علیه السلام حفاظت پې کولو. نو الله پاک فرمایي چې مونږه وآتینا مونږ ورکړو عیسی ابن مریم د مریم زوی بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام له البینات ښکاره معجزې وأیدناه او مونږ قوت ورکړو بروح القدس د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره یعنی موږ ور سره جبرئیل علیه السلام ملګری کو نو عیسی علیه السلام سره قوت ول الله ورکو. دا قوت دی چې الله پاک ول جبرئیل علیه السلام ملګری ورکو د حفاظت لپاره. نو عیسی علیه السلام قوي شو دو ملګری شو یو ور سره جبرئیل علیه السلام د ټولو فرشتو سردار را او د ټولو پیغمبرانو باندې وحی جبرئیل علیه السلام راوړی دا او د الله مقربه فرشته ده د ټولو پیغمبرانو له وحی راوړی او د ټولو فرشتو سردار هم ده. نو د په ذریعه سره د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره الله پاک عیسی علیه السلام له طاقت ورکو طاقت. افکلما آیا نو هر ځای چې جاءکم تاسو له براوړو جاء معنا دا راوبړو کوم تاسو له رسول یو پیغمبر بما هغه کتاب هغه احکامات چې لا تهوا نه بخوخول انفسکم یعنی قلوبکم ستاسو زړونو ته به ناخوخو. لا تهوا معنا دا لا تحبو چې خوخ بنو انفسکم یعنی قلوبکم ستاسو زړونو ته بخوخ نو ستاسو بخوخ نو هغه احکامات په الله پیغمبر لور کړ چې د يهوديانو ته هغه ډیر ګرانو ډیر مشکل بو دی به هغه عمل نه کولو. نو استكبرتم دی به غرور کو استكبرتم یعنی تکبرتم دی به تکبر کو دی ته وي چې تاسو به تکبر کو الله پاک باندې تاسو به تکبر کو د بنی اسرائیل يهوديانو ته وي. نو تاسو به چې پیغمبر بدل له حکم راوړو د الله پاک او اوبه تاسو ته بیان کو نو استكبرتم تاسو به تکبر کو به پدیو کو چې موږ خو صرف موسی عليه السلام منو او موږ صرف تورات منو نور نه چا کتاب منو او نه د یو پیغمبر اتباع کو بس موږ موسی عليه السلام د ټولو پیغمبرانو نه اوچتو او بس موږ صرف هغه منو نو دا تکبر به وکړو. نو دا تکبر نتیجه سوا ففريقا نو یو ډله کذبتم تاسو دروغجن او غنلا یو ډله به دی دروغجن او غنلا یعنی عیسی علیه السلام به دروغجن غنو چې دا پیغمبر نه دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغجن غړلو چې نعوذ بالله دا پیغمبر نه دی او نبی اخر الزمان نه دی بس موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی هغه دنیا نه رخصت شوی دی خو هغه به واپس راځي او هغه د الله پیغمبر دی. نو دی به یو ډله د پیغمبرانو هغه به داغي به تکذیب وکړو. وفریقا او یو ډله تقتلون تاسو قتلولا تاسو قتل کړه تاسو قتلوي. نو دی با تر د نبی علیہ السلام پورې دی کوشش کړی دی یعنی پیغمبران شهیدان کړي دي. په یو ورځ کې ما تاسو ته وی چې 300 پیغمبران شهیدان کړي دي د ظالمانو. او په بیت المقدس چې په هغه کې با په منبر پیغمبر ولاړو د الله کلام به بیانو د الله کتاب به بیانو او دی باور هغه به شهید کو د يهوديانو هغه شهید کو. نو پیغمبر په بے دردی سره شهید کړي او دی حضرت زکریا علیه السلام ٹھیک شو او یحیی علیه السلام دومره په بے دردی باندې شهیدان کړو کنه دا دوه پیغمبران. نو دی با دغه خو ډیر په دردی سره چې په عرب باندې داسې ریبلیو د سر نه شروع کړو داسې تر اخره پورې په مینځ دوه کړو په عرب باندې ریبلیو چاړه نه
ټیک شو موږ چې په لرګي پرې کوو په هغه ارې باندې زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام شهیدان کړي دي او د پیغمبر علیه السلام یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم د قتل کوشش هم کړی دی. یو ځل د یهودیانو نبی علیه السلام لا د خیبر کې د یوې ښځې په لاس باندې نبی علیه السلام لا د چیلۍ په پتون کې د زهر ورکولو کوشش وکړو. یو ځل دی چې دی په نبی علیه السلام باندې یو دیوال ته په بانه کېنولو او د برنې په د کاني راغورځولو کوشش کړو. په طایف کې هغه ځای اوس هم موجود دی، هغه دیوال هم موجود دی. الحمدلله هغه ځای زیارت هم کړی دی، ورغلی نبی علیه السلام چې په کوم ځای تشریف فرماو اوس هلته کې ورکوټه غونته جومات یې جوړ کړی، خو هغه هم اوس منې کړی دی، خلک ورته نه پرېږدي. مخکې به دومره خلک ورته ورتلل چې خوا کې ورسره روډ دی نو هغه روډ به بند کو او ډېر مصروفه روډ دی نو او هغه ګټه چې الله پاک څنګه ودرولې نبی علیه السلام چې ورته څنګه داسې اشاره کړې ده او کاڼی په حقه ځای ولاړ دی نو داسې په اینټه باندې ولاړ دی، لږ سر یې لګېدلی دی، نور ډېر د بلا د دې کمرې د دوه درېو کمرو غټ کاڼی دی چې د بني اسرائیلو په نبی علیه السلام باندې راغورځولو نو هغه کوشش هم کړی دی. نو نبی علیه السلام باندې ډېرې حملې کړي دي چې نبی علیه السلام نعوذ بالله شهید کو، خو هغه کوششونو کې ناکامه شوی دی. او دا عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه السلام چې کله د دنیا نه رخصتېدو نو ما ته وویل چې ای عایشې هغه په خیبر کې چې کومې ښځې راله د چیلۍ په پتون کې زهر اچولي وو که نه او هغه ما صرف شونډې سره لګېدلي وو، صرف شونډې سمې لګېدلي وو او بیا هغه چیلۍ غوښې راته په خپله اواز وکړو چې یا رسول الله زه مسمومه یم ما مه خوره، په ما کې زهر مې لو شوي دي. نو بیا یې وغورځوله پرېښوده خو شونډې سې لګېدلې وو، د هغې اثر بیا د نبي علیه السلام د دنیا نه رخصتېدو په وخت کې هغه وخت کې ظاهر شوی. نو دغه ظالمانو دغه کوشش کړی دی. نو دا لفظي ترجمه او تفسیر اوس د دې مونږ لفظي ترجمه وایو. ولقد او بشک آتینا مونږ ورکو موسی علیه السلام له الکتاب کتاب وقفینا او مونږ پر لپسې راولېږل من بعده د موسی علیه السلام نه وروسته بالرسل پیغمبران وآتینا او مونږ ورکړو عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام له البینات ښکاره معجزې مانه ته ښکاره معجزې بیان کړې چې کومې معجزې الله ورکړې وي وایدناه او مونږه قوت ورکړو عیسی علیه السلام له بروح القدس د پاک روح په ذریعه سره یعنی د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره د روح القدس په ذریعه سره یعنی جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره افکلما نو هر ځل چې جاءکم تاسو لبراله آیا نو هر ځل چې به تاسو لراله رسولون یو پیغمبر بما په هغه احکاماتو راوړلو سره لا تهوا چې نه خوښئ انفسکم ستاسو نفسونه یعنی ستاسو زړونه استکبرتم نو تاسو غرور وکړو، استکبرتم یعنی تکبرتم تاسو تکبر وکړو. ففریقا نو یوه ډله کذبتم تاسو دروغجنه کړه وفریقا او یوه ډله تقتلون تاسو قتلوئ تاسو قتل کړه یا تاسو قتلوئ. ففریقا کذبتم نو تاسو د یوې ډلې تکذیب کوئ، دروغ یې ګڼئ. نو نبی علیه السلام او عیسی علیه السلام تکذیب کړی، د دې دواړو تکذیب کړی، د نبی علیه السلام تکذیب هم کړی او دروغ هم ګڼل او عیسی علیه السلام تکذیب هم کړی. وفریقا او یوه ډله تقتلون تاسو قتلوئ، تاسو به یوه ډله قتلوله. نو لکه یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام او داسې نور پیغمبران او د نبی علیه السلام د قتلولو کوشش هم کړو. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي، سکرین شاټ یې واخلئ ځان سره یې ولیکئ او بیا یو ځل واورئ انشاءالله په دې به ډېر ښه پوهېږئ. نو راتلونکي درس اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.